ما جاء في كم تقطع ید السارقی، ید د سارق با په څومره نصاب کې. یو خو زمونږ استاسي په مسلم کې ویلیو چې مسلک د اهل ظواهرو دی، هغوی قائل نه دي په دې باندې چې په سرقه کې نصاب چې دی هغه ګنې مقدار چې دی هغه معلوم دی، محدد دی، تحدید باندې قائل نه دي، بلکې هغوی وایي کثیر او قلیل ټولو کې به قطع د ید کېږي، ځکه الله تعالی څه ویلي دي السارقه والسارقه فاقطعوا، نو دا یې نه دي ویلي چې دا سارق د قلیل چې دی هغه معاف دی او سارق د کثیر چې دی هغه معاف نه، دا چېرته ویلې شوي نه دي. نور علما ټول به قائل دي په سرقه کې په مقدار باندې، نو د بعضې علماو په نسب باندې مقدار چې دی هغه ربع د دینار ده، ربع د دینار، او بعضې علما دا ویلي دي چې ربع د دینار او 3 دراهم چې دی نو دا دواړه معیار دی. که یو غلای کړي چې د هغې قیمت په دینار کې ربع ته رسي نو د دې لاس به غوڅېږي، او که یو غلای کړي چې د هغې قیمت څو ته رسي 3 دراهمو ته رسي قطع د ید به کېږي. دا دواړه مستقلا دا نصاب دی د قطع د ید دپاره. او کوم چې جمهور علما لکه امام شافعي رحمه الله هغه وایي اصل پکې ربع د دینار ده، او کوم چې 3 دراهمو نو دا هغه وخت کې قیمت د ربع د دینار، نو اصل مقدار چې دی هغه څوک دی ربع د دینار ده. باب ما جاء في كم تقطع يد السارق وبه حدثنا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. فصاعدا معنی څه؟ د ربع د دینار به کم حدي، که د دې نه زیات هر څونه وي نو قطع د ید به کېږي. قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن بلکہ متفق عليه روایت دی. وقد روي هذا الحديث من غير وجه وبه حدثنا عن ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن څه ته وایي؟ دال مجن چې ځان پې پټې، یعنی مجن پټون کې ته وایي، نو دا خپل حامل پټوي د دشمن د وار نه، نو دغه میجن چې دی د هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قطع د ید کړی و، او د قیمت د هغې څو. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح چې قیمته 3 دراهم، منهم ابو بكر الصديق قطع في 5 دراهم، وروي عن عثمان وعلي انهما قطعا في ربع دينار، وروي عن ابي هريره انهما قالا تقطع اليد في 5 دراهم. خو والعمل على هذا، دا حدیث چې دلالت کوي په دې باب کې ربع د دینار ده او 3 دراهم ده، نو امام ترمذی وایي چې والعمل على هذا نه مراد څه دی؟ ما تقتضيه احادیث الباب، د کوم تقاضا چې د حدیث د باب کوي چې ثبوت د قطع دی فی 3 دراهم او ربع دینار دواړه رال کنه. دا مذهب دی د چا؟ د جمهورو. نو اوس د جمهور وایي چې دا دواړه چې دي په 3 دینارو کې، په 3 دراهمو 3 دراهم او ربع د دینار کې به قطع کېږي اتفاقا، خو چې کله دا سره او سپینې. اوس د دې نه چې هغه علاوه نور شیان یو قیمت ته راړې، نو بیا به قیمت د دراهم ته راړې که قیمت د ربع د دینار ته بیا راړې. نو امام شافعي رحمه الله وی اصل بیا څوک دی؟ ربع د دینار ده، ځکه ذهب اصل دی، نو د ربع د دینار قیمت ته بیا راړې. او دا نور علما ټول دا وی چې نه، فضه معتبر دي او ذهب معتبر دي. نو که یو ته ورسېده قیمت
نو حد به پې نافظېږي. دا مسلک دی د امام احمد حنبل هم د امام مالک رحمه الله. او زمونږ فقه حنفي نصاب د سرقې هغه 10 دراهم وي، 10 دراهم. نو دا ځکه وی والعمل على هذا وهو قول صفي اهل الكوفه قالوا لا قطع في اقل من 10 دراهم. وروي عن علي انه قال لا قطع في اقل من 10 دراهم. هو وليس اسناده بمتصل، سند متصله ندي. باب ما جاء في تعليق يد السارق. يد السارق تعلیق معنی څه؟ لاس دې ته غوڅ که بیا ولا غاړې ته راځوړندې که نه بیا راځوړندې چې لاس دې ولا غوڅ که نو غاړې ته یې موله راځوړند که چې ښه وشرمېږي چې دې لاس یې ګوره غوڅ شوی دی غلا کې. حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيرز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة؟ دا سنة دي چې دا لاس بیا راځوړندو. قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فغلقت في عنقه. نو د دې جواب څه شی شو؟ فضاله ویله چې دا سنت طریقه ده چې لاس مولوي ته چا کې راځوړندې په غاړه کې. نو دا مذهب دی د امام شافعي رحمه الله، دا مسلک دی د امام احمد حنبل رحمه الله چې لاس به راځوړندېږي په غاړه کې. او فقه حنفي زمونږ وایي چې دا ځوړندېدل نه راځوړندېدل دا د امام رای ده. که امام وایي چې راځوړندې کوي راځوړندې کو، او که ویل چې نه راځوړندو نو نه به راځوړندو. وایي دا رای د امام دا ضروري او سنت طریقه ورپکې نه ده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرف إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن المحيرز هو أخو عبد الله بن شامي. باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. خائن معنا دا چې تا سره څوک یو شی کیږي. خائن من يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة فيأخذه. نو دای واخلی او زایی کی پټی کی او انکارو کی چې یا خدای د دې دوه طریقو سره دی. ته چا سره یو مال کیږي عاریتن یا ودیعتن، نو هغه پټ کی او تا ته وایي چې خو زایش غلو رانه ویوړ فلان وشو، نو دا خاین شي، دروغ وایي کنه. اوس ټیک د مال ستا غنیمت دی چات نه ویوړ، د ستا مال ما سره پروت دی، زه چا ونیولم ویوړو، نو زه خو مسؤل نه یم کنه، زما د طرف نه خو نقصان نشته کنه. چې امانت د پردې ځای شي خو ځای شي کنه، چې ستا پکې څه غرض نه او چې نه ځای شي او ته چې غلو رانه واغسته، نو دې ته بې خاین وایي. او یا داسې چې تا سره زه امانت کېدم زه چې وروسته درشم ته والله دې که تا ماله کل راکړی، دې ته وایي انکار. نو دا خیانت په څو طریقو سره راځي؟ دوو طریقو سره. والمختلس، او مختلس څه ته وایي؟ الذي يسلب المال على طريقة الخلصة. خلصه معنا لکه په لاره کې روانې او د حمایت الله سره موبایل لاس کې داسې اړی راړی، موټر سایکل والا ورپسې راغی او همداسې ورپسې څه کو داسې ته وتښتو، نو دې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته ویلی کېږي اختلاس، دې ته انتهاب هم ویلی کېږي. خو انتهاب بعضې علما وایي چې هغه خاص دی د هغه صورت پورې چې په زور یې ترې واخلې چې ودرېږه لکه چې ودرېږي دوه څپېړې ورکړي او شی دې والي. نو علا جهة القهر والغلبه چې شي دې ته منتهب وایي. او په مختلس کې دا ضروري نه ده، هغه خو یې تا نه ایسه وتښتئ، نه تا سره زور معلوموي نه در سره بل څه معلوموي. نو دا حکم څه دی؟ د مختلس څه دی؟ د منتهب څه دی؟ د خاین څه دی؟ دا حکم د سارق کې داخل دی که داخل نه دی؟
حدثنا علي بن حشرم قال حدثني عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطعنا. په دې یو کې هم قطع نشته. دا مذهب دی د امام شافعي رحمه الله، دا مذهب دی د امام ابو حنیفه رحمه الله، امام احمد اسحاق بن راهویه او بعض نورو فقهاو ذهاب کړی دی چې دلته به قطع کیږي. په دې ټولو شیانو کې به څه شی کیږي؟ نو هغوی ځکه د دوی په نسبت باندې امام احمد حنبل په نسبت باندې دا ضرورت د دې قید نشته چې دا مال محروز دی او که مال غیر محروز دی. محروز پیژنې ساتلی شوی دی او که غیر ساتلی د دې شیانو فرق نشته. نو دا ټول کسان چې دي نو دا ټول باندې به حد نافذیږي، قطع د ید به کیږي. او امام ابو حنیفه رحمه الله په ظاهر د دې حدیث باندې عمل کړی دی، وایي چې قطع واجب نه ده په دې صورتونو کې چې دا کومه دا تیر شلو. ظاهر د حدیث په دې باندې دلالت کوي. دغه رنګه امام ابو حنیفه رحمه الله شرط دا لګولی دی چې قطع به نه کیږي په سرقه د هغه فواکهو کې چې کومه د ونو په سرونو کې ده او مالک حفاظت کوي، ساتي او دې کې عبدالله باغ ته ور واوښته او جولۍ را ډکه کړله. دا اوس د جولۍ د ده کې رال د 2000 روپو مال د لمن کې راغی، 2000 روپو مال پکې راغی. اوس د ده لاس به غوڅېږي په دې سره که نه به غوڅېږي؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي د ده لاس به نه غوڅېږي که اگر که دې ته چوکیدار ناستو او دا محرز مالو، خو بیا به هم لاس نه غوڅېږي. او دغه رنګه اکثر علما چې نور دي هغوی دا ټول وایي چې د میوو دې ټولو کې لاس غوڅېږي اذا کان محرزن، کله چې پې څوک مقرري هغې ساتنه کوي او تېتې پټې. نو او که څوک مال محرز نه ته دیوال تاو دی نه پکې چوکیدار شته، هسې ونې دي ولاړې دي، نو دې باندې اتفاق دی، اجماع ده چې د دې نه سړی غلا وکړي، نو په دې باندې قطع د ید نشته. باب ما جاء لا قطع فی تمرین ولا کسرین. کسر ویلې کېږي هغه کله چې دا د خرما وږی چې دی اول لږ پکې څه پیدا شي، نو وایي اول ما یوکلو چې دی هغه دغه وږي کې چې کوم خوند او کوم شی دا د خرما وږی هم خوړلی کېږي، دغې ته کسر وایي. نو په تمر کې لا قطع د لاس د قطع کول په تمر کې هم نشته دی، په کسر کې هم نشته دی چې کله دا د څه نه خوړلی کېږي، په ونه کې راځوړندې دي. نو په دغه خو دې کې موږ مخکې دا شرط ولګو چې دغه مال غیر محرز دی او په ونه کې راځوړند دی او محرز نه دی، نو د دې په کې قطع نشته. او که محرز مالو بیا خو پکې قطع شته که نه. نو وبه حدثنا أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر. فثمر وكتب دا عام دي. نو علماء وی لکه امام شافعي رحمه الله او دوی وی چې ګوره که مال محرزي هغې کې شته، او که ته دا عام دی، وایي دا عام ځکه نه دی چې دا په نسبت سره مدینې ته یادوي، او مدینه کې چې وو د هغې باغونو لپاره دیوالونه نه وو، چا به حفاظت نه کوو د مدینې والا، کجوره هم ډېره وه، هر څه ډېره وه، نه به پرې څوک مقرر و، چوکیدار نه به ورباندې دیوال و. نو دا حکم رسول الله د دغه میوو په باره کې کړی و چې د هغې دپاره صورت د حرز نه و، د ساتنې نه و، د حفاظت نه و. او که دغه مال محرز وي بیا خو ورپکې څه شی دی؟ قطع شته. زموږ فقه حنفي څه وایي؟ پکې نشته، وایي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي لا قطع فی ثمرین ولا کسرین. قال ابو عیسی هکذا روا بعضهم.
د اوس د یو سړي پټی دی داسې ګنی پکې دی او ته ورغلې او دا ګني دې را مات کړل نو به ګورې چې دا مال محرز دی که مال غیر محرز دی که محرز خو بیا قطع د ید ده در باندې غیر محرز نو بیا قطع د ید نشته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سوى رواه مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقطع الأيدي في الغزو اوس چې مجاهدین لاړل غزوې ته لاړل غزوه کې یو مجاهد شی پټ کو قیمتي اوس په ده باندې به قطع د ید هلته دغه حکم نافظېږي که به پرې نه نافظېږي نو په دې باب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د باندې قطع نشته ځکه دا یو قسم ته په دې ځای کې که قطع د ایدي وراشي نو مسلمانانو لپاره سبب د یو شکست ګرځي نو د دې وجه نه غزواتو کې په صدقه باندې قطع نشته عن جنادة بن أمية عن بسر بن أرتاد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو په غزوه کې به لاسونه نه قطع کېږي دا حدیث خو امام ترمذي راوړی دی امام ابو داود او امام نسائی د بسر ابن ارتات نه دا روایت نقل کړی داسې دی چې انه وجد رجلا يسرق في الغزو فجلده ولم يقطع نبی علیه السلام هغه او په لختو باندې خلاص یې ولا قطع نه کړ او وی ویله چې دا دغه چې د بوس ابن ارتات د موندا امیر و د فوج نو یو سړی و د په فوج کې غلا کړې وه نو د او خو خلاص یې ولا قطع نه کړ وی ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي چې په غزوه کې به قطع د ید نه کوئ قال ابو اسحاق حدیث غریب وقد رواه غیر ابن لهیعه د ابن لهیعه نه علاوه چې دا حدیث چا نقل کړی دی بهذا الاسناد نحو هذا ويقال بصر بن ابي ارتاد ايضا وزديت تسمل کیږي بصر ابن ارتاد مخکې خدا دې کنه وي وته ویل کیږي بصر ابن ابي ارتاد د لفظ د ابي په کې اضافه ویلې بصر ابن ارتاد مشهور دی بصر ابن ابي ارتاد دم په کې راغلی دی والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو دشمن حاضر دی او ته په غزوه کې په خپل ملګري نه لاس غوڅې نو دا صحیح نه ده ولې صحیح نه ده وایي مخافة أن يلحق وایي د دې یېرې نه چې داسې ته لاس غوڅ کړې هغه به لاړ شي چې د کافرو له ځان به کفر ته وسپاري نو ان يلحق من يقام عليه الحد بالعدو ګوره حد ته پورته کېږي چې داسې نه چې ستا د دشمن سره یوځای شي نو که ته په مدرسه کې یو تالیف داسې لږ معمولي کار ته وران شي نو ته څه متذکر مه کوه چې نه ستا مقابلینو مدرسې له لاړ شي منهج یې بېکاره یا مدرسې له لاړ شي عقیده کې نقصان راشي د دې ټول مسؤل به بیا ته که ځکه چې په غزوه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لاس دې مه غوڅوه نه چې لاړ شي هلته بیا ته مسؤل نو داسې به په دې کې هم ته مسؤول شي په دې باب کې حدیث د عباده ابن صامت هم راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي جاهد الناس فی الله القریب والبعید جهاد کوي خپل دې که پردی دې ولا تبالو فی الله لومة لائم واقیموا الحدود فی الحذر والسفر او حدود قائم کوي په حذر کې او په سفر کې اوس ډیر خلک وایي چې ګوره دا حدیث د عباده وایي د دې روایاتو سره چې لا تقطع الايدي فی الغزو دې سره منافي دی وایي ځکه د عباده په روایت کې څه راځي په هغې کې دا راځي اقیم الحدود فی الحذر والسفر نو سفر په خپله دغه د غزوې حالت دی که نو د دې جواب علما دا کوي چې ګوره یو سفر دی هغه عام دی چې کوم ذکر دی په حدیث د عباده کې هغه عام دی او دا غزوه چې دا هغه څه شی دی خاص دی نو په غزوه کې بیا نه قطع کې او نور په عام سفر کې بیا څه کې قطع کې او بعضې علما دا وایي چې نه
دا حدونه عام دي یو دی حدیث د عباده کې چې کوم حدود راغلي دي چې اقیم الحدود عام حدود دي د زنا دي که د نشي دي که د غلا دي د ارس حدود دا ټول ته شامل دي او حدیث د بصر چې دلته راغلی دی په دې باب کې نو دا په باره د چا کې دی معلومه دا شوله چې صرف حد د سرقې به نه نافذیږي نور حدود به ورباندې څه کېږي نافذیږي الى دار فاقام الحد على من اصابه كذلك قال الاوزاعي دا امام اوزاعي رای دا خو جمهور د دې رای خلاف دي باب ما جاء في الرجل يقع على جاريه امرأة